बेस्ती د بادیارکري یو ښکلې سیمه ده خو د بده مرغه دا سیمه تر اوسه پورې د چارواکو سره د میډیا د سترګو نه هم چپه وه. بیستی کې تقریبا 1.5 زره خلک اوسېږي خو دلته تر اوسه پورې نه سرکاري بجلی شته، نه هسپتال، نه سکول او نه سړکونه. د سیمه کې ډاکټر میر افضل تاجک په چنده باندې د یو سکول عمارت تیار کړو خو د سیمې خلکو دا کمیونټي بیس سکول په توګه چلولو کې ناکام شو. اوس دا تیار بلډینګ خلکو محکمه تعلیم ته حواله کړو چرته چې د میډل سکول هلکانو جنکې پکې په شریک سبق وایي خو دې سکول کې صرف 3 استادان دي. سر हमारा जो टीचर्स का मसला है, जो एक टीचर ओयोन करने वाला है वो दूर होने की वजह से वो आज प्रेजेंट नहीं है. तो गुजारिश करता हूँ मैं डीओ डिस्ट्रिक्ट चित्राल के डीओ साहब से जो कोशिश करे कि लोकल जो टीचर हो गए उसको प्रायोरिटी बेस पे इधर लगाया जाए. तो जो दूर के जो टीचर्स होते हैं वो इधर आने में थोड़ा सा दिक्कत होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं. دا سیمه دومره یخه ده چې دلته غنم اوس پاخه شو او د غنمو کټي اوس کیږي. دلته بیلابیلو قسمه خرمانو ونی ولاړې دي او دا خرمانه هم اوس پخېږي. خو د سیمې خلک وایي چې د دې خوندورو خوږو خرمانو چولو لپاره یا غټ مارکیټ وړو لپاره دوی سره وسایل نشته او اکثر دا خرمانه خراب شي. हमारा बदकिस्मती ये है कि ये सड़क की वजह से इन मार्केट इधर नहीं आता है. अगर मार्केट इधर पहुंचता है तो हमको लाखों रुपया फ़ायदा होता है. ये सड़क नहीं होता है, ये सेब है, ये खुबानी है, ये तमाम चीज़ जो फल है वो तो सड़ जाता है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है. ये इससे ऐसा पढ़ते हैं वो ख़राब होती है. د سیمه کې د جنکو لپاره یو پرایمري سکول هم نشته او نه هسپتال. د سیمې زنانه وایي چې دوی د رنز یا ډلیوري په کیس کې اکثر چترال هسپتال ته ځي خو سړک دومره خراب دي چې اکثر د دوی په لار کې یا بال بچو شي یا په حق ورسي. अस्पताल नहीं है, डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचने से पहले लोग औरतें मर जाते हैं और गाड़ी नहीं मिलती है. हमारे लिए इधर लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं है, वो लड़की और लड़कियां मिक्स होकर इधर सबक शर्म करते हैं. د سیمې خلک د حکومتي چارواکو نه غوښتنه کوي چې د سیمه کې د هم د بجلی، صحت، تعلیم، مواصلات او نور سہولتونه د خلکو ته ورکړي شي چې د دې په ژوند کې هم اسانه راشي. د یادونه وړ دی چې د سیمه کې په دې جدي دور کې هم تر اوسه پورې د ټلیفون، انټرنیټ، DSL سہولت نشته او دوی د ګلوبل ویلیج د دنیا کې اوس هم د نور سیمونه به خبره دي او دوی د انټرنیټ په ذریعہ سره رابطه یا معلومات هم نشي ترلاسه کولی. احمد زاده ګل فاروقي، وادي بیستی، چترال.